زړه او نیت برابر کړي چې را یو صدقه مې کړې وای، ښې شپې ورځې دي مړو پسې یا د خپل ثواب لپاره یو صدقه مې کړې، نو هلته شیطان کار شروع کړي، نو شیطان وسوسه شروع کړي، نو شیطان وایي خوار شه دا دومره مهنګایي دور ته لا پکې صدقې کوې. شیطان خو بیا موږ ته دا وسوسه کوي چې دا څوک خیر او خیرات کوي، وایي دا ته اسراف کوي، دا ته بې ځایه لګیا یې. نو داسې د مهنګایي دور ده چې ته دومره لاس کولاوې او دومره خیر او خیراتو ته د بټه تړلې ده، نو دا خو به ته ډېر ځل فقیر او مسکین شي، بچي به دې سوال ته کښېني. دا وسوسې شروع کړي نو هغه سړی د خیر او خیرات نه کښېني. نو الله فرمایي شیطان سره خیال کوه، شیطان خو تا ویروي الفقر د لوږې نه دې یروي چې که ته دا زکاتونه ورکوې او دا خیراتونه ورکوې نو سرمایه به دې لاړه شي، وږی به شي، بربڼ بشي، محتاج بشي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وصلى الله على النبي الكريم محمد وآله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. مذکورہ آیت کریمہ د انفاق فی سبیل اللہ متعلق ده. اللہ فرمائی او مومنانو انفقو خرچ او صرف کئی من الطیبات. نو یو معنی مونږ کړی و چې د حلالو مالونو نه انفاق وکړي. طیبات معنی حلال، حرام و مالونو کې خیر او خیرات ورکولو باندې هیڅ ثواب نه، بلکې د زوال ایمان خطره ده. خیر او خیرات چې سړی ورکوي د ثواب دپاره یې ورکوي، نو چې مال حرام وي او سړی د الله دپاره ورکوي دی پکې ثوابونه غواړي، نو ثواب خو په حلالو مالونو کې په حرامو کې نه. نو گویا کې دا حرام مال حلالو ګڼو، او حرام چې سړی حلالو ګڼي هغې سره ایمان ته نقصان رسوي. دویمه معنی مونږ وکړه او مؤمنانو انفقو مالونه خرج کوي من الطیبات د اعلا او د بهترینو اشیاؤنا. طیب دویمه معنی بهترین، اعلا او عمده شی، ردی او بیکار شی په انفاق کې او په خیر او صدقه کې مو ورکوه. الله تعالی وایي عمده شی، بهترین شی ورکوه. یا ایها الذین آمنوا او مومنانو انفقوا خرچ کئی من الطیبات د حلال پاکیزونا ما د هاغه مالونو کسبتم چې تاسو کسب کړي دي او ګټلې مو دي په خپلو لاسونو باندې. ومما او تاسو ورکئ د هاغه مالونو نه اخرجنا لکم من الارض چې راوباستلي دي مونږ تاسو دپاره من الارض د ځمکې نه. نو دو مطلب او دو معناګانې مونږ وکړئ. د ځمکې نه الله تعالی مونږ ته دوه شیونه راکوي، یو زرعي پیداوار، غلجات و میوجات و سبزیجات، نو هغې کې به عشر ورکو، لسمه حصہ.
او که مالی اخراجات بکیږي د بجلی او د پټرول او غیره، نو بیا به شلمه حصه وي. او دویم شی چې الله مونږ ته ځمکې نه راکوي معدنونه، مونږ تاسو کانونه ورته وایو، نمک دا، کویله دا، تارکول دی، او سونا، چاندی، تانبا، ربڑ، پلاسټریک، دا څومره خزانې چې د ځمکې دي. نو چاته چې خپله ذاتي ځمکه او ملکي ځمکه کې یو کان راوځي، دا ما اخرجنا من الارض دی، د ځمکې نه الله ورته راوویستل، نو دې کې به پنځمه حصه ورکوي. زرعي پیداوار کې عشر ده او په کانونو کې خمس ده، پنځمه حصه. ځکه د قانونو په ذریعه باندې چې الله تعالی چاته سور کی، هغې باندې څه خرچه نه کېږي، نه د تخمن خرچه کېږي، نه د اوبو خرچه کېږي، هېڅ مصرف پرې نه کېږي. بس په مفتو کې الله د خاورو د ځمکې نه سونه او چاندي وغیره ورکوي. لہذا چې دې باندې خرچه نه کېږي، نو د زرعي پیداوار نه د دې ورکول لږ زیات شو. زرعي پیداوار کې لسمه حصه او په کانونو کې پنځمه حصه. څلور حصې به د مالک او د چښتن شي، او دا پنځمه حصه به بیت المال ته ورکوي، د غریبانو باندې. او که سرکاري ځمکه کې کار راوځي، هغه د حکومت دغې کې چا کار نشته. سمندرونه راوځي، عامو ځمکو او صحراو ځنګلونو نه راوځي چې د چا ملکیت نه وي، هغې کې بیا د حکومت دا ټول کان او هغه د حکومت په حکم کې راځي. ومما او تاسو خرج کوي د هغه شیانو نه اخرجنا لکم چې راوباسوی مونږ تاسو دپاره من الارض د ځمکې نه، چې یا زرعي پیداوار ده یا معادن او کانونه دي. ولا تیمموا الخبیث، ولا تیمموا تاسو قصد او اراده مکوي الخبیث الردیه، تاسو قصد او اراده مکوي الخبیث الردیه ناکارا منه د دې مالنا، تنفقون آغا مال چې تاسو خرچ کوئ. اللہ تعالیٰ فرمائی د کم مال نه چې ته خیر او خیرات ورکې، نو یو خو به دا مهرباني کوي من الطیبات، چې دغه مال به حلال وي، پاکیزه مال وي، مردار او حرام به نه. دویم الله فرمایي دغه کم مال نه چې ته خیر او خیرات ورکې، دا به خبیث نه وي. خبیث معنا ردی، کوټا، نمبر 2 بیکاره شی مه ورکړه، اعلی شی ورکړه. نو دې وجه نه څلورمې سپارې سر کې الله تعالی وفرمایل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. الله وی محبوب شی ورکړه چې کوم شی تا ته خوښ وي. دیو جن نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د کامل ایمان چختن هغه سړی ده ما تحب للناس احب للناس ما تحب لنفسه. کم شی چې ځان ته خوښي هغه بل مسلمان ته خوښ کی، کم شی چې ځان ته خوښي هغه بل مسلمان ته خوښ کی. او چې یو شی ځان ته نه خوښي، کرکه او نفرت ورنه کوي، طبیعت یې نه ورته کېږي، نو هغه شی بیا بل مسلمان او خوار او غریب ته نه ورکوي. د کامل ایمان سړی. او که یو شی مونږ ځان ته خوښو او د الله په لار کې غریب ته بیا نه ورکوو، هغه خپلو بچو ته کېږي. کوم چې نمبر 2 شی ده، بیکاره شی ده، خبیث او ردي شی ده، هغه د الله په رضا. الله تعالی فرمایي داسې نه چې ډېر ثواب غواړې او چې د الله رضا غواړې او جنت غواړې، نو بیا یو به حلال شی ورکې، بل به اعلی شی ورکې، خبیث او ردي شی به نه ورکې.
کوټه او بیکاره شی به نه ورکوي. ولا تیممو، نو تیمم په معنا د قصد سره. دا تیمم چې اوبه نه وي مونږه او داسې نه بعد بیا تیمم کوو. تیمم په معنا د قصد، خاورې ته سړی قصد پاکي وکړي، په خاوره باندې سړی ځان پاکي. دا د دې امت خصوصیت ده. ولا تیممو، قصد او اراده مکوئ، الخبیثه الردیه، ناکاره او کوټه، منه د دې مال نه، تنفقونه چې خرج کوئ یې تاسو. بیکاره مال مه ورکوه. ورپسې الله وایي داسې بیکاره مال، ولستم بآخذیه، چې نه یی تاسو اخستونکي د دې کوټه او د بیکاره مال. د خپل حق په اصولیابي کې الله تعالی فرمایي د تا په چا باندې قرضه ده، حق دی د ور باندې. نو هغه کس او هغه قرضدار تا ته خپل حق درکوي، نو جیب ته لاس که کوټه پیسې درکړي، جعلی پیسې درکړي، نو الله تعالی فرمایي ته قبلې هغه سړي ته خو به ته سترګې راوباسې چې ما خو روغ یو جوړې پیسې په قرض کې درکړې وې، ته ما ته نمبر 2 جعلي بیکاره نوټونه راکړي. نو الله فرمایي چې د خپل حق په اصولیابي کې نمبر 2 مال چې نه قبلې، نو د الله د رضا دپاره نمبر 2 چې د خپل حق په دا خپل حق به ورسره ځکه وایو. اوس که یو سړی چاته یو فقیر او مسکین ته خیر او خیرات ورکوي، څه حق خو یې نشته ورباندې، خوا ښېګړه ورسره کوي. نو بیکاره غلی ورکړه، بیکاره میوه یې ورکړه، بیکاره نوټ یې ورکړه، زوړ د شلېدلی ده، نو غریب عاجز خو اوس د مالدار ته نشي ویلی چې دا بیکاره شی ما ته مه راکوځئ. هغه مې څه حق خو دی نشته راباندې، که اخلې واخلې که نه څه به یې بل ته ورکړي. خو نه چې د تا په چا باندې حق وي او هغه حق ورنه وصول کوې، نو بیا ورنه اعلی شی وصول کوې که بیکاره شی وصول کوې. نو الله وایي بیا ته اعلی شی وصول کوې، چې لږ بیکاره وي، چا نوټ بیکاره وي، حاجي صاحب دا نوټ بدل کړه. او که غله بیکاره مړه ما خو ډېر اعلی تخمن درکړی و، ته ما ته دا پوچن او دا بیکار او دا بارانوالي غنم راکړې، نو هغه ګوډی به ته ورته واپس کوې چې سوال خو نه درته کوم، او نه خیر او زکات او خیرات درنه اخلم، حق مې ده در باندې چې حق راکړې، صحیح حق به راکړې. نو الله تعالی فرمایي چې د تا چې په چا باندې حق وي، نو هغې کې ته خبیث او ردي او بیکاره مال نه قبلوې، نو د الله د رضا دپاره دا بیکاره مال. ولا تیمموا الخبیث، مقصد کوئ بیکاره مال ته، منه د دې مال نه، تنفقون چې تاسو یې خرج کوئ، ولستم بآخذیه، چې نه یې تاسو اخستونکي د دې بیکاره مال په اصولیابۍ د خپل حق کې، الا مگر خو به یې قبلوئ ان تغمضوا فیه، چې چشم پوشی وکئ په هغې کې، سترګې ورباندې پټې کوي. یو سړي ته تا یو من غنم ورکړي موسم کې د تخمن دپاره، نو هغه تا ته څو میاشتې پس یو من غنم راوړه، خو بیکاره دي، پوچن ماته او ګډ دي، خراب دي، نو ته خو یې قبلې نه، لکه ته به وایې چې ما خو اعلی دانې درکړې وې او تا ناکاره راوړي دي. خو بعضې اوقات سړی ډېر شریف سړی وي، چېرې ما خو اعلی ورکړي او دی راته ادنا او بیکاره راوړي دي، خو چلې اوس چې دا ورباندې واپس کړې او د خلکو په مخ کې شرمۍ، دا ښه نه ده. عزتمند سړی خو بس بیا سترګې پټې کړي، اغماض ویلی کېږي سترګې پټولو ته. یاره وایي د قبلېدو خو نه وي، خو هسې مې سترګې پې پټې کړې. نو الله فرمایي ته چې د چا نه حق وصول کوې، نو چې خبیث او ردي مال درته راوړې نه وصولې، او که وصولې الا ان تغمضو، چې سترګې ورباندې پټې کړي، چې بس چلو اوس یې راوړي دي چې اوس یې واپس کوې،
دا مناسبه نه ده، نو بس سترګې په پټې کې چې راځه ای سم ورته ولوایه. شرافت انساني او عزت انساني د هغې لحاظ وساتي. الله تعالی فرمایي چې یو مال بیکاره وي ته د خپل حق په اصولیابۍ کې نه قبلوي، که قبلوي هم سترګې پې پټې نو قبلوي به. نو د الله دپاره چې یو مال ورکوې بیکاره مال مه ورکوه. خدای چې کوم ثواب درکوي، کوم اجر درکوي، هغه څه ناکاره شی خو نه ده. ثوابونه د خدای خو ډېر قیمتي دي. نو د خدای قیمتي ثوابونه چې حاصلوي په بیکاره مالونه یې مه حاصلوه، په اعلی یې حاصل. دا ټولې معقولې خبرې دي. یعنی قطع نظر د دې نه چې الله تعالی مونږ ته لګیا ده، مونږ چې په دې خپل عقل سوچ وکړو، خدای چې څوک راضي کوي باید چې اعلی مال ورکړي. وستې دې مې ورکوه، خو چې کله یې ورکوې بهترین شی په ټول کور کې چې کوم ښه شی وي هغه ورکوه. اوس چې زما مېلمه وي نو چې یو ښه غټ خان او نواب او سرکاري افسر او عهدیدار او وزیر اعظم صاحب زما مېلمه وي، نو هغه ته زه څومره اعلی دسترخوان تیار کړم. دا خو ډېر قیمتي سړی ده. هسې ده چې خفه شي، نو هغه ته زه نرۍ غوښه راوړم، اعلی دسترخوان ورته ویړ کړم، اعلی روټۍ، اعلی میوه، ښه تکیه ورته کېږدم، ښه اکرام 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 چې خفه نه شي. اوس که قدرمن مېلمه وي او ته ورته شلو چایو سره بیا څه کېږدي، نو هغه به هم درته داسې داسې ګوري، ته به ورته ګورې. نو سړی خفه شي چې یاره دا خو د ده اکرام ونه شو. نو د خدای شان او د خدای عهده هغه دومره اعلی ده چې په عقل کې نه راځي. نو خدای چې په یو شي باندې خوشحاله نو ناکاره شي باندې مه خوشحاله کړه. چې یو عهدیدار ته، یو وزیر ته، یو خان او نواب ته چې ته بېګا ته روټۍ کې اعلی اعلی شی ورته تیاروي، دا ټولې معقولې خبرې دي. بیکاره شی ته نه ورته تیاروي. نو د الله تعالی ذات خو ډېر ارفع ده، ډېر اعلی ده، ډېر بلند ده، ډېر عظیم ده. هغه عظیم ذات چې خوشحاله نو د وس مطابق چې کوم ښه شی هغه تیار کړه چې الله خوشحاله شي. او چې الله خوشحاله شي ښه غټ اجر او ثواب لري. سیدنا ابراهیم علیه السلام خدای مېلمانه ورته راغلل، په انساني شکل فرشتي دي. سیدنا جبرائیل علیه السلام پکې موجود ده. دی اجازه نه پېژني، علم غیب خو پیغمبرانو ته نه. نو چې کېنول نو په مهمان نوازۍ کې ابراهیم علیه السلام د دنیا په تاریخ کې نمبر اول مهمان نواز شخصیت. دا مهمان نوازي دی ابراهیم علیه السلام نو شروع ده. کور ته ننوته، په څارویو کې ګوري چې کوم ښه څاروی ده. نو یو سخی و، دا سخی چې داسې عمر کې وي چې ایله دی بالغ شوی وي او غټ شوی وي او تنکی وي، دا د وضو د ګډانو نه هم ډېر اعلی وي. نو یو سخي باندې نظر خوږ شو چې دا ډېر ښکلی سخی ده. چاړه یې راواخېست، هغې دې وربې کټ کړ. دا ډېر اعلی شی ده چې مهمان نوازي کې اعلی شی به راشي، بیکاره شی نه. فورا لګیا شو، بیبي ته وایي دوه درې قسمې برابر کړه. یو قسم فوري ته ور چې زه مېلمنو ته ورسوم، او دویم چې بیا وروسته پخېږي. نو سه ورته په سکرو باندې زر زر ورید کړ. مشویًا قرآن مجید وایي وریدېدو د غوښې ته وایي. هغه یې ورته راوړ، دسترخوان باندې کېښود چې دا تاسو خورئ، او شاته ورته یخني او شوروا به رالګه شاته راوړي. نو ابراهیم علیه السلام اوس د سترګو کونجونو نه ګوري، خو هغې خوراک نه کوي. هسې لاس وهي، اوس خوري نه، فرشتې خوراک نه کوي. نو مفسرین وایي دې ځای نه معلومه شو چې مېلمه چې په دسترخوان کېنو نو لږ لږ به یې د سترګو په دې کیمرو به یې داسې نګراني کوي چې څه کم خو نه دي، څه شی کم خو نه دي، خوراک کوي، نه کوي. ابراهیم علیه السلام اندازه نو ورته وایي تاسو خورئ ولې نه؟ ابراهیم علیه السلام لږ خفه شو. هسې نه چې دا څه نانوا دې دپاره راغلي، په خوراک کې لاس ونیو، څه مصیبت یې راوړی، تاسو خورئ ولې نه؟ نو جبرائیل علیه السلام ورته وخندل، جی موږ د الله طرف نه سفیران راغلي یو، موږ یو وفد راغلی یو د الله د طرف نه،
خوراک نه کوو خو تاسو مو خفه نه کړئ څه کېناستو څنګه راغلي یې چې تاسو ته د بچي زیری درکړو ښه نور څنګه راغلي تاسو خو ډېر کسان راغلي یې زیري دپاره خو یو ته بس وایي د تا هغه وراره د لوط علیه السلام قوم د تباهي دپاره راغلي او سهار وخت کې تباه کېږي د ورسره چیړ شروع ولې یې تباه کوئ لږ موقع ورکوئ خیر ده خدای نو چې هغې باندې دستخط شوی دی دې کې تاسو چیړ مه کوئ دې باندې فیصله شوې ده سبا وخت کې به هغې تباه کېږي نو به هر حال ابراهیم علیه السلام اوس کولی شو چې وچه مړۍ راویستلی وای کولی شو یو چرګ اعلان کړی وای کولی شو یو بل شی تیار کړی نه په څارویو کې ګوري چې اعلی حالان کې مېلمانه پېژني نه دې ته مېلمستیا چې یو انسان د تا حجرې ته راشي دا هم لا پته نه لګي چې مسلم ده که غیر مسلم ده خو انسان خو ده هغه ته اعلی شی ورکړه په دې خدای اعلی ثواب درکوي د تا معامله د خدای سره یو ځوان هغه د خپل نیا سره په هسپتال کې و د کمیل حاجي صاحب مور بیمار هغه بچی ورسره وایي ما مولوي صاحب دعا نه راته کوي نیا مې خدمت یې ډېر اخلاص سره کوم خو دعا نو ما ورته ویل وروره تا ته ثواب نیا درکړي که خدای درکړي نو ثواب خو خدای درکړي مې ته خدمت کوه د الله کیمرې لګېدلي ثواب خو خدای درکړي نیا خو ثواب نه درکوي نیا تا ته دعا کوي که نه کوي د الله ثوابونه شروع دي د الله نه خو څوک نه خطا کېږي نو بهرحال څوک هم چې راشي نو اعلی شی ورکړه بهترین شی وس مطابق ورکړه پېژنې که نه پېژنې اعلی صدقه وَاعْلَمُوا پوه شئ ان الله په تحقیق سره الله تعالی غنی په تحقیق سره الله تعالی غنی بے پروا ده الله تعالی وی دا د درې رکو دا د انفاق فی سبیل الله خبره روانه دي مال ورکي او خیرات ورکي او خمال ورکي حلال مال نو الله وی زه تاسو خیراتو ته نه یم ناست زه خو غنی ذات نو الله غنی خدا چې درته وایم دا د تاسو د فایدې دپاره چې حلال مال ورکي او ښه مال ورکي نیت برابر کړي خدای به ډېر څه به درکړم نور زه خو غني یم واعلموا ځان پوه کوئ ان الله بېشکه الله تعالی غني بې پروا ذات ده حمید صفت یې کړی شوی ده الله وایي زه په دې ته محتاج نه یم که تاسو خیرات ورکه زما صفت وشو که خیرات به ورنکه زما عبادت او زما صفت و نشو زما صفت واسه شو زه خو حمید ذات یم زما عبادت په اسمانو کې فرشتي کوي په سمندرو کې میان کوي مرغان کوي میږیان کوي تاسو صفت او عبادت خو زه محتاج یم الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء د مال او د خیرات په لاره کې د شیطان وسوسې ډېرې کارګرې دي نو الله مونږ ته یاد دهاني راکوي چې شیطان سره خیال کوئ عموما دا مال او دولت دا انسان ته ډېر محبوب شی ده ډېر خوښ دې وجه نه په مالي عباداتو کې الله تعالی د مسلمانانو سره ډېر سهولت کوي ډېر سهولت کوي وجه دا ده چې دا مال انسانانو ته محبوب ده بیا نن سبا خو یعنی یقیني خبره ده چې تمام محبتونه او تمام تعلقات خاورو سره خاوره شول بس یوه مینه په دنیا روانه ده چې مال ده او مال او قسم د څوک بغیر د مقصد او بغیر د ماله یو قدم هم د چا سره نه کېږي داسې دور راغلی لاړه هغه مینه او محبت لاړه هغه د خدای رضا لاړې هغه د خدای دپاره تعلقات ماده پرسته زمانه ده بس خالص د مال او د پیسو سره خبرې دي نو لہذا د دې مال او د دولت په سلسله کې دا شیطاني وسوسې ډېرې کارګرې وي سړی چې کله زړه او نیت برابر کړي چې را یو صدقه مې کړې وای ښې شپې ورځې دي مړو پسې یا د خپل ثواب لپاره یو صدقه مې کړې نو هلته شیطان کار شروع کړي نو شیطان وسوسه شروع کړي شیطان وی خوار شیطان تمہارا مہنگائی دور اللہ پاکی صدقے کے
شیطان خو بیا موږ ته دا وسوسه کوي چې دا څوک خیر او خیرات کوي وایي دا ته اسراف کوي، دا ته بې ځایه لګیا یې. نو داسې د مهنګایي دور ده چې ته دومره لاس کولاوې او دومره خیر او خیراتو ته د بټه تړلې ده، نو دا خو به ته ډېر ځل فقیر او مسکین شي، بچي به دې سوال ته کښېني. دا وسوسې شروع کړي نو هغه سړی د خیر او خیرات نه کښېني. نو الله فرمایي شیطان سره خیال کوه، شیطان خو تا ویروي الفقر د لوږې نه دې یروي چې که ته دا زکاتونه ورکوې او دا خیراتونه ورکوې نو سرمایه به دې لاړه شي، وږی به شي، بربڼ به شي، محتاج به شي. الشیطان یعدکم الفقر، الشیطان شیطان لعین یعدکم یخوفکم ویروستاسو الفقر الجوع دل وگنا. شیطان تاسو ویروی دل وگنا چرا دا اللہ کی 2.5 روپئی زکاة چه تورکے پروس کال دے ورکڑیو سکالے ورکے بیائے ورکے دا کو سر بیٹول ختم شي. دا چې ته داسې خیر او خیرات کې او روژماتي ورکې نو دې بېنګایي ته ګوره کاروبارونه هم خراب دي دا خو ته وږی شي. نو شیطان الله تعالی وایي خو تا داسې ویروي. خو ورپسې الله څه وایي ویأمرکم او دغه خبیث او لعین شیطان امر کوي تا ته بالفحشاء په بېحیایۍ او په فضول خرچیو باندې. او چې بیا کله د بچي واده وي بیا شیطان داسې نه درته وایي چې لاس لږ راونیسه، بیا درته وایي چې هله 200 جوړې وکړه زنانو ته او دومره سولې وکړه او زردې پخې کړه او خوږې او ترخې پخې کړه او ټول قوم راوغواړه نو بیا دې غرقوي. دې ته دشمن وایي، دا اصل دشمن ده. نو چې کله د رسم او د رواج میدان راشي نو بیا درته وایي تکړه شه. نو بیا عجز شیطان شي او څه وزیر داخله شي او سړی مجبور شي داسې د کڼنګونو نه یې واړئ چې عجز د ولېمې په صدقه باندې هلته واده وي او دلته دی د غم او د غوسې نه ډک وي، خوشحالي په غم بدله وي، مجبور وي. یو حاجي صاحب بچي واده یې وویل حاجي صاحب څنګه مسله ده؟ وایي 80 جوړه جامې مې پرون وکړې. وکړې زنانه دي هر یوه 3 څلور سوه او هره جوړه د 3000 نه کمه نه وه. دماغ به ډېر ګرم کار نه کوي. نو هغه چې زړه ته 10 جوړې مې ایستلي هلته 80 جوړو ته یې کښېنئ مجبورې کړي. دا خوشحالي نه، دا مصیبت ده. بیا کارډونه چاپ کړي 1500 او د خلکو ته ور تقسیم کړي، میسیجونه ورته وکړي. نو په هغه ورځ چې دا هجوم او ورځ شو نو دا خو شریعت موږ ته نه دي ویلي. سنت طریقه خو دا نه ده، دا اوس رسم رواج دا خلق عجزان دي د رواج نه مجبور شوي دي، شیطان نه مجبور شوي دي، د ښځو نه مجبور شوي دي، د مصیبت دی کې. شریعت خدا وایي چې په واده کې 2 شی واجب دي، یو شی سنت ده، دا 3 شی نه لحاظ ساته. مهر واجب ده، دا ښځې ته ورکړه 10 شرعي روپۍ نه د کم نه وي، زیات نه زیات چې څومره سره جوړ شوی. دویم شی چې په واده کې ضروري ده نکاح، ایجاب او قبول. نکاح وتړه، ایجاب او قبول وکړه او مهر ورکړه، دا 2 شی ضروري دي. او یو شی سنت ته ولیمه، دا د واده روټۍ. خو دا څنګه؟ دا د وس مطابق معنا ده. ځای ته دې ګوره چې اجرت یې څومره د څومره مېلمانه برداشت کولی شي، ځای ته ګوره. او مالي حیثیت یې څومره د څومره وس لري، د یو ګډ وس لري، د یو غویي وس لري، د یو میخي وس لري. ښه مزېداره حلاله وکړه، غوښه پخه کړه، خپل پردي چې څومره ځای لري هغه راوړه او ښه مزېداره روټۍ پرې وخوره. او که دا کرسۍ او دا ټیبل او دا ټینټون او دا تماشې او دا خو شیطاني فیصلې دي. نه، یو مال حلال کا، غوښه یې پخه کا، غریبانو په دې خلکو پردو باندې. دا اعلی مهمان نوازي، اعلی صدقه د سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم. درې بجې ده. الشیطان یعدکم شیطان ویروي ستاسو الفقر دل وګنا ویأمرکم او حکم کوي تاسو ته بالفحشاء په بې حیایۍ او په فضول خرچیو باندې. والله الله تعالی یعدکم وعدې کوي تاسو سره مغفرتن د بخشش
मिनहु लजानिब दे अल्लाह ना व फضलन औ दे मेहरबानी वल्लाहु अल्लाह ताला वासिउन अलीम कुलाउ इल्म वाला दा मोहम्मद फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व सल्लल्लाहु